سوسن چمن د فرنګي لاس ته ورغلی. کله چې د کتاب خاوند ونیول سو او سوسن چمن وسوځل سو، کومې غزلې په کومو حرفونو کې دي زه هغه ستاسو تر مخ وړاندې کوم. په الف کې دیرس دي. دروند غزی د غم په شاورم څه طاقت کوو که نه و، په خسرو شیرینه کینې غر قوت کوو که نه و، په هر شعر کې په هر لیکه کې پوره یوه کهاني ده، یوه کیسه ده. اوسنۍ زمانه کې ټول شاعران تر ماښه دي، پروا نه لري د خره لمونځ په غوایي پسې صحیح دی. محمد نبی یا پیر منې که یا دوژخ گرم زمهریر منې که یا، خوشحال خان په ټول تر ټوله خټک دروند دی، هم عبدالعلي په واړه کاکړي بس. له موږ به را روان زیږد را روان نسلونه، چش زده کوي څه به وایي، چش موږ ورکړي دي دې کام ته، چش موږ ورکړي دي. که شاعر یم که سینګر یم، کار د ورځ پر دغه تېره سوې ده، جانان دی لیلا د سرې شونډې دي، زما د ماما زوی دی، زما د ماما لور ده پله. ولالا دا موږ له نه راځي په ښه، دا شیان زموږ نه دي، دا له موږ سره نه ښایي. موږ په کار دی چې و دا روانې زیږد ته یو ښه شی ورکو، یو ښه شی ور په ګوته کو، علم ورکو، په علم یې راسته کو، کتابونه ور واخلو. خانشید و باچا خان د کانګرس ملګري و، پلویان یې و. دلته سلام بابا وایي، نو زموږ د وطن خلکو به دا خبره کول ول دا هندوان دي. باچا خان و خانشید ول دا هندوان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو په درانه حضور کې د ستر لیکوال محقق شاعر قاسم عبدالسلام بابا شیزی پر سوسن چمن نومې کتاب باندې تفسیر او غږا وکړم. تاسو د سوسن چمن پوره در وپېژنم. سوسن چمن د ملا عبدالسلام بابا لومړی شعري مجموعه ده. بیا دوه کتابونه نور هم چاپ سوي دي، طلب مذهب او زردانه در. څه ذکر به د سلام بابا کوم، خو زیات به پر کتاب غږیږو. سلام بابا په پخوانۍ پښین ضلع چې اوس چمن ضلع ده، په کوژک شلباغ په ډنومې کلي کې په 1881 عیسوي یعنې 1400 هجري کې زو کړی و. په سوسن چمن کې په یو شعر کې وایي، په 1300 سنه هجري پیدا یم، په 1300 سنه هجري پیدا یم، چې 88 ته ورسېدم دایم. درنو سامعینو، سوسن چمن لومړی وار د 1919 عیسوي څخه بیا تر 1929 عیسوي پورې ولیکل سو او چاپ سو. پر سوسن چمن ډېرې خوارۍ تېرې سوي دي او ډېر زحمتونه یې ګاللي دي. کله چې د سوسن چمن د خپرېدو وخت و، په دغه وخت کې پیرنګي د لیک خپلې منګولې ښخې کړې وې. کله چې دریم وار په 1919 عیسوي کې د پیرنګي د یرغل باوجود افغانستان له پیرنګي بشپړ استقلال او د ازادۍ ترلاسه کړه او په افغانستان کې یو جمهوریت او د عدل و انصاف اسلام جوړولو پیل د غازی امان الله خان په مشرۍ کې وکړ. او بل خوا د محکوم افغان او د ازادۍ تحریک یو د بل پر څنګ هلې ځلې پیل کړې. د افغان او پیرنګي په دې کشمکش کې سلام بابا د افغان ازادۍ مرستیالانو په لیکو کې ولاړ و. د افغانستان د استقلال او ازادۍ د تاریخ مخکې پر غازی امان الله منظومه ستاینه یعنې سوسن چمن ولیکي. چې غالبا په هر دویمه غزل کې د غازی امان الله خان ستاینه سوې ده. لکه چې وایي، پر غازی امان الله عبدالسلام، پر غازی امان الله عبدالسلام کتاب نه دی کښلی بل شاعر بیا تا.
سوسن د یو ګل نوم دی. زما په خیال سپین ژړ سور پیازي رنګونه لري. پاڼه یې د چڼاسکي یا زعفران بڼه لري. که تاسو پر ګوګل باندې دی وګورئ سوسن ډېر ښایسته او خیالور ګل دی. چمن، د چمن معنا تاسو ته معلومه ده شنګښتي یا چمني ته وایي. سوسن چمن چې لومړی وار چاپ سوی دی ما یې مخکې ذکر وکړی چې په کوم وخت کې و، خو اخر سوسن چمن د فرنګي لاس ته ورغلی. دلته سنه 1933 غالبا یا 34 ده. په سوسن چمن کې د فرنګي کلکه غندنه وه، پکې د فرنګي خلاف د جهاد خبرې وې. پر دوی دا خبرې ښې نه لګېدې، نو یې د سلام بابا پر کور برید وکړ، چاپه یې ووهله. د دوی د کور زنانو په هوښیاري سره په کتابونو کې یو کتاب سوسن چمن د یو ماشوم یعنی د کوشني په ونې کې په سنځلي وتاړئ، هغه کوشنی یې په درخته کې په یو شاخ کې کښېښوئ. فرنګي هغه کتابونه له ځانه سره یوړل او ویې سوځل. دلته سلام بابا وایي په سوسن چمن کې فرنګي سوسن چمن په اور کې واچاو، فرنګي سوسن چمن په اور کې واچاو، پر ما هم د ابراهیم مصیبت راغی. پس ملا عبدالسلام بابا هم ونیوی، بند ته یې بوتلی. فرنګي ته یعقوب شاه نامي سړي په لاس ورکړي چې د فرنګي مخبر و. دلته قاضي صاحب وایي فرنګي له شنه آغا یعقوب شاه بوتلم، فرنګي له شنه آغا یعقوب شاه بوتلم، باندې اور دي سي برزخ معشر لا هم. بیا چې کله فرنګي له دې سیمې ایستل کېږي، پاکستان په وجود کې راځي. څه موده پس د ایوب خان د مرشلا په دوره کې د کوټ کمیشنر انور عادل نامي سړي ته دی درخواست وکړی په 1940 کې د سوسن چمن د بیرته چاپېدو اجازه ورکړل سوه. سلام بابا انور عادل کمیشنر هم په سوسن چمن کې په بیرته دویم وار چاپېدو کې ستایلی دی. کوټه خان درڅه خوشحاله دی افاق هم، کوټه خان درڅه خوشحاله دی افاق هم، رب حسن مصب در کړی دی اخلاق هم. ښه لقب عادل د اسم سره شایي، ښه لقب عادل د اسم سره شایي، انور سم پر مسما کوي اطلاق هم. سوسن چمن چې اول وار چاپ سوی و دونې مواد یا غزلې پکې نه وې، مخان او پاڼې یې لږ وې، خو دونې لږ هم نه وې. کله چې د کتاب خاوند ونیول سو او سوسن چمن وسوځل سو، نو په دا وخت کې تر بیا چاپېدو پورې سلام بابا د نورو شعرونو او غزلو اضافه او زیاتوالی پکې وکړئ. دا ډېروالی په اوسني سوسن چمن کې لیدل کېږي. سوسن چمن د بیا خپرېدو یا چاپېدو وروسته بیا هم د لږوالي له کبله 2 واره یا 3 واره نور چاپ سوی دی، کله پر سپینو ورقو او کله پر ژړو ورقو. یو وار نصیر باچا هم چاپ کړی دی، بل وار په 2019 کې ډاکټر عبدالرحوف رفیقي چې دا ستاسو مخ ته پروت دی، دغه د زر ټوکه په حساب چاپ کړی دی. د سوسن چمن لومړی بڼه یا لومړی پاڼه څه په دغه شکل کې ده. ژړې ورقې ډېر پخوانی کاغذ چې را اړه یې لا هم په دغه زمانه کې بس دغه دوره وه چې دغه رنګ کاغذ به خلکو ته په لاس ورتلی. اوسنۍ دوره خو بیا ډېره مخته تللې ده. رفیقي صاحب چې هم دا چاپ کړی دی 3م یا 4م وار
دا په کمپیوټر باندې سوی دي. درنو سامعینو یا اوریدونکو، سوسن چمن پر 315 مخانو لیکل سوی دي. سلام بابا په کتاب کې غزلې د حروفو پر بنسټ ایښي دي، یعنی د حروفو پر بنیاد یې ایښي دي، له الفه څخه بیا تر اخرنۍ یې پورې، یعنی له الفه څخه تر اخرنۍ یې پورې د هرې غزلې د فای د لفظ اخري حرف باندې هغه غزل په هغه نامه ده. خو بیا هم د کتاب له خاوند څه حرفونه له دې کبله پاتې سوي دي چې په هغه حرفو کې د کلام نه و. د غزل اخري لفظ، د لفظ اخري حرف چې کوم دی، په د هر حرف کې 2 3 4 5 تر ډیرو تعداد پورې د غزل ستا هغه بیا سوسنې چمن ته راوړې ده. په هغو حرفو کې چې له ده پاتې دي د غزل نه پکې لري. په هغه کې یوه فې ده 3 ټکو والا، یو جیم دی چې و جیم وهي وخې ته سوی دی جیم، یوه څې ده چې هغه بڼه یې د هغه رنګ دی و جیم و جیم وهې ته سوی دی، یوه توا ده، یو ړن دی چې و نون ته سوی دی، لاندې چې کړۍ لري. خو په 1990 کې ما د بوستان د خانانو د کلي د ماسټر امین الله مرحوم څخه د توا یوه غزل وموندله. توا په دې حرفو کې په سوسنې چمن کې لکه ما چې د نورو حرفو ذکر وکړي، د توا غزل وه په سوسنې چمن کې چاپ سوې نه ده. د ماسټر امین الله مرحوم څخه ما زندلاسه کړه، بیا مې په خپله کوټ ته یوړې سوسنې چمن، د یوه 2 سپینو ورقو اضافه هم پکې وکړله، دغه پوښ مې ورکړي. هغه د توا والا غزل بیا ما پکې راوستلې ده. دی وایي پښتانه مو د ژبې وت اکثر غلط. ګوره په پای کې توا ده، پښتانه مو د ژبې وت اکثر غلط، په شیطان سړی کوي باور غلط، په دوستي د منافق مخه تاوزه، په دوستي د منافق مخه تاوزه، کینی پټ په لار کې څا ژور غلط. د مور میل نه دی د بوډۍ څه چپ ځه. پخوا په نکلونو کې راتلو بوډۍ به راله، بیا به هغې ډېر ناز و ډېر میل کاوی. دا ډېره پخوانۍ دوره ده، زموږ سپین ږیرو سپین سرو به موږ ته نکلونه کول. په هغه کې به کله کله یو بوډۍ راله، ډېره مینه به د انسانانو سره کوله، خو په هغه کې به د دې خپل مقصد و. بیا به یې چې خپل کار بیا واخلي. نو دلته سلام بابا وایي د مور میل نه دی د بوډۍ څه چپ ځه، دا ګیدړه به دې بوځي خر غلط. ډېره بخښه غواړم، داسې و چې کله به وایي منظره زوړ و په ځنګله کې چې ده به ښکار نه سو کولی، وایي بیا به ګیدړه چې کومه وه هغه د ځنګله سیاډي د مخبره ده، بیا منظرې ته وویلې چې منظرې لالا ته داسې وږی راته ښکار یې، ښکار دې نه دی کړی، زه به ولاړ سم ستا دپاره به یو ښکار پیدا کړم. دی ورته خود ولاړ سه، بیا راځي د یو کلي سره ستاسو د مخې دې ډېره حیا یو مرداره ډی خر ګرځي، و هغه ته وایي خوارکیه دا وچ مرغې شلرې راځه، زه به هغه مخامخ غره ته بوځم، هلته ډېر ښایسته واښه دي، ګلان دي، په نس به دې موړ کړم، هلته چې ورولي بیا پر منظرې پیټ کې په منظرې یې وخورې. نو دلته سلام بابا وایي د مور میل نه دی د بوډۍ څه چپ ځه، دا ګیدړه به دې بوځي خر غلط. په بل شعر کې وایي د کوډګرو د دکان ګڼۍ کوټه ده، کوډګر د کوډګرو د دکان ګڼۍ کوټه ده، خرڅوي پر ناولدو زر غلط. او په ستاینه د ورېندارې په غزلو، په ستاینه د ورېندارې په غزلو، پخوا به دا ښځو د خپل نارینه ستایل، ول چې ټوپک یې ایښي برېښي، ما چې در خپل جان جار کې نن یې بیا پر وږو ایښي، داسې یو خبرې به راتلې په دریاو په اتړو په غزل کې. نو دلته سلام بابا وایي په ستاینه د ورېندارې په غزلو پورته ګوري خیالور لیور غلط. داسې خو نو دا ډېره غټه غزل ده، ما راوستلې ده په خپل دغه کتاب کې چې خالي له ما سره په سوسنې چمن کې سته، بل ځای هېڅ چیرې هم نسته. زه چې وم د ربیکي صاحب چې دغه 4م وار چاپ سوی دی په دې کې هم نسته. نو داسې ما تاسو ته ذکر وکړي چې یو څه حرفونه د سلام بابا سره د نه غزلې له وجې پاتې سوي دي چې په هغه کې د کلامونه نه درلود.
د الف سطریه پورې چې کومې غزلې په کومو حرفونو کې دي زه هغه ستاسو تر مخ وړاندې کوم. په الف کې 10 دي، په ب کې 3 دي، په ت کې 9 دي، په ټ کې 3 دي، په س کې 1 ده، په جیم کې 3 دي، په چ کې 2 دي، په ښ کې 2 دي، په خ کې 3 دي، په دال کې 9 دي، په ډال کې 2 دي، په زال کې 2 دي، په ر کې 3 دي، په ړ کې 11 دي، په ز کې 3 دي، په ژ کې 5 دي، په سین کې 8 دي، په شین کې 2 دي، په شین کې 2 دي، په سوا کې 2 دي، په غدا کې 1 ده، په توا کې 1 ده، په زوا کې 1 ده، په عین کې 1 ده، په غین کې 3 دي، په پی کې یو ټکی والا 2 دي، په قاب کې غټ قاب کې 3 دي، په کښنی قاب کې 2 دي، په غاب کې 3 دي، په لام کې 14 دي، په میم کې 6 دي، په نون کې 4 دي، په واو کې 42 دي، په هی کې واو دي، په اخرنۍ هی کې 111 دي چې د ټول تعداد د غزلو جوړیږي 304 نیوي. په سوسنی چمن کې 40 تعداد حدیثونه هم کاظم الله عبدالسلام بابا ځای کړي دي. په سوسنی چمن کې د سلام بابا څه فارسي اشعار هم شته. سوسنی چمن د کاتب په لاس په کاټ قلم لیکل شوی دی. رسم الخط یې ډېر ساده بڼه لري. کاتب برکت علی شاه بخش دی وی کاتب برکت علی شهباز نومېدی چې د کوټ استوګنو. د کتاب د خاوند لهجه هم ډېره ساده ده، غرنۍ ده. په شعرونو او غزلونو کې ملي پښتني کامدوسته فکرونه روڼ لکه د اسمان ستوري بریښي. د سوسنی چمن پر اوله پاڼه دا لیکل سوي دي: وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا. بیا د فارسي یو شعر دی، بیا د کتاب نوم دی سوسنی چمن، ورپسې بل آیت دی، لاندې په آخري کې اسلامیه پریس کوټه ده. بیه د وخت چلند دی، 2 روپۍ ده. پر 2م مخ یا پر 2مه صفحه لیکلی دي: سلام بابا وایي زه دا تذکره د هغو ټولو پښتنو چې د پښتو ملت او د قوم او ژبې مینه لري او پر پښتونواله ځانونه او مالونه قربانوي، خصوصا د جناب شیخ محمد خروټ په نامه سره ادعا کوم. امید لرم چې دا ګلدسته به د پښتو ژبې او ملت د ترقۍ ولوله به په بیدار مغزه پښتنو کې پیدا کړي او دوی به د پښتو ژبې احیا خپل ضروري نسب العین وبولي او د دې نن ورځې څخه به د پښتو لیک او خط شروع کړي. پر 3م مخ له الف څخه اتریه پورې چې مخکې هم ما ذکر کړ، تعداد مې هم بیان کړي چې اکثره غزلې پښتو لږ فارسي. په سوسنی چمن کې نعتیه، حمد، دا رنګه کلامونه هم لیدل کیږي او د انبیاو ټولو صحابو ولیانو بزرګانو نومونه او د هغو د میړانې صفتونه سوي دي. د افغان پښتون ملت د اتلانو، غازیانو،
سچا حکمرانانو ډېره ستاینه پکې سوې ده. د اسلام د پاک او سپېڅلي دین د دشمنانو او غمازانو پکې کلکه غندنه سوې ده. حمان په تاریخ کې یو څوک تیر سوی دی، حمان، دارا، بازګل، بچه سکاو، فرعون، نمرود، دا یې کلک پکې ټکولي دي. دا اوس ستاسو تر مخ پروسس چمن، غږه یا تفسیره، کور ودان د تنقید هیڅ اړخ نه ورته جوړیږي، نه یې ورته جوړوه. ډېر لوی ستر عالم و، فاضل و، محقق و، لیکوال و، قاضي و، پوهاند و. نو موږ د ده پر څه لیکلو یا د ده پر دغه لیکلو چې موږ ترې راکړي دي، خدای دې وکړي چې بله ورځ موږ پر طلب مذهب باندې دغسې ناسته وکړو. خدای دې وکړي چې بله ورځ پر زر دانه در باندې چې ډېر محترم محمود خان اڅکزي ور چاپ کړی دي، ډېر محنت یې ورسره وکړي، ډېر خواري یې ورسره وکړه. نو دا ده ویلي و چې زما له مرګه ډېر کلونه بعد بیا چاپوي زر دانه در. د ده د وصیت سره برابر هغه خبره لاړه، هغه رنګه وسوله. د ده زامن، د ده کورنۍ پر سلام بابا خو زه په دې مجلس کې نه یم غږېدلی، ولې موږ سوسن چمن بیانوي، که سلام بابا بیانوو نو دا زما په خیال 3-4 غنټې غواړي. نو ستاسو ډېره مننه. که یو داسې خبره وي یا د چا په ذهن کې یو خبره، یو پوښتنه، یو سوال وي، تاسو پوښتنه کولی شئ. زه سلام بابا چې څه کلامونه دي زما په خیال، زه به دا ووایم چې په دا درو کتابونو کې په زرګونو تعداد کې دي چې ته هر غزل راواخې، هر نظم راواخې، زه چې هم زما به زده وي. ما دومره دلته کښېنولی دي، ما دلته دونه اخیستی دي. دی په یو شعر کې وایي دروند غوزی د غم په شا وړم، څه طاقت کوو که نه و. غوزی پښتانه و پیټ ته وایي، بار ته د شا د خوا چې راواخې داسې. اوس دا شیان هم له منځه تللي دي، زمانه بدله ده. خلک پیټې نه پېژني، خلک بار نه پېژني، خلک غونج نه پېژني، خلک کوده نه پېژني، خلک دردمند نه پېژني، خلک ډېر شیان نه پېژني. دروند غوزی د غم په شا وړم، څه طاقت کوو که نه و. په خسرو شیرینه کینې غر قوت کوو که نه و. په هر شعر کې، په هر لیکه کې پوره یوه کهاني ده، یوه کیسه ده. خسرو شیرینه دا پوره یو نقل دی. ټینګ درځئ کومه صبر، روزه نه خورم لکه گبر. ټینګ درځئ کومه صبر، روزه نه خورم لکه گبر. ماښام ستړی مېلمه کېږم، زه ستا ست کوو که نه و. و یوسف ته ول و یعقوب ته ول زامنو پلاره مه ژاړه په وینو. کله چې دوی یوسف علیه السلام یوړی، بیا چې کله دوی د ځانه سره بوتې، بیا چې راتلل خدای یې سات اچولی و، بیا یې ورته وویلې چې یوسف له موږ څه چرموښان وخوړی، یعنې حیوانان وخوړی. و یعقوب ته ول زامنو پلاره مه ژاړه په وینو، لقد یبیضت عیناه، نصیحت کوو که نه و. دغه آیت معنا دا راوځي چې ستا سترګې داسې سوې لکه د وینو په وارې پلاره، بس نور مه ژاړه. یوسف چې کوم و هغه له موږ څه حیوانان وخوړی. و یعقوب ته ول زامنو پلاره مه ژاړه په وینو، لقد یبیضت عیناه، نصیحت کوو که نه و. ستا د سرو شونډانو می څه، در څه غواړم دا یخی څه. ساقي بله پیاله راوړه، نور شربت کوو که نه و. او بل شعر دی، شیخ صنعان چې چوخه سر کړه، شیخ صنعان چې سودا سر کړه، پر شراب یې چوخه ورکړه. سپینه ورځ سالک خطا وت، خطاوت کوو که نه و. او بل شعر دی وایي
پستې زلفې لکه پخه یوار لرې کله مخه پستې زلفې لکه پخه یوار لرې کله مخه د خدای پاکو د جنتیانو په میان کې چې کومه پرده ده هغه ته یې دغه تشبیه ورکړې ده پستې زلفې لکه پخه یوار لرې کله مخه د دیدار د جنت ګلان به بوی کو د دیدار ګلان پستې زلفې لکه پخه یوار لرې کله مخه د دیدار ګلان به بوی کو بس جنت کوو نو پستې زلفې لکه پخه یوار لرې کله مخه د دیدار ګلان به بوی کو بس جنت کوو نو جنتیان وایي ځواني ځي راسه ماښام له ګلبڼې عبدالسلام له ځواني ځي راسه ماښام له ګلبڼې عبدالسلام له بله شمه د مخ راوړه پټ خلوت کوو که نه و بس زه خپل دغه پر دې ځای ختموم چې یو شعر ډېر مشهوره دی زه هر ځای وایم چې کله داسې یو واقعه وشي دی په یو شعر کې وایي خود بخاندي هلکان عبدالسلامه خود بخاندي هلکان عبدالسلامه څه پوهېږي چې پاتا ده که واده د غازي امان الله خان په مده کې خو ما په خپل لیک کې وویلې چې د ده هره دویمه غزل کې غازي امان الله خان غازي امان الله خان غازي امان الله خان غازي امان الله خان د وخت خیال ساتو سیاده برته راځو پر سنې چې پر طلب مذهب و پر زر دانه در پر دی به نور مجلسونه که محمد نبی و محمود دی ژوندي و کور یې ودان یقینا چې کوم سریزه د وړاندې کله ډېره خوندوره وه او ډېره په زړه پورې وه غټه خبره دا وه چې ډېر سوالونه زموږ په ذهنونو کې دا سریزې پرېښول لکه دی مثال د خوشحال خان بابا د زمانې سړی و هغه هم د اکبر په دور کې په جیل کې پاتې شوی و او شهزای صاحب هم په جیل کې پاتې شوی و ډېر داسې مماثلات د دې دسته او غټه خبره دا د شیدا صاحب له بیانه څه د ما زړه ته راله چې په هغه دور کې انګریز یعنې د کتاب مطالعه کوله معنا دا و چې دې خلکو پښتو زده وه او چې دا کتاب نو خوښ زموږ د پښتنو یعنې دا و کتاب د نږدې خلک و د نن په نسبت دې خلکو کتاب وایي دې خلکو مطالعه کوله او بیا که چیرې مزید موږ دا شیدا صاحب څه که اوس نه په بل پروګرام کې د سټډي سرګل دپاره چې ډول زه پر عبدالسلام ماشیزي صاحب باندې 3 غنټې مجلس کېږي یقینا لکه پر خانشید باندې چې د هغه پر کتاب او دغه نه موږ سټډي سرکل وکړي که چیرې د عبدالسلام ماشیزي دغه اړخ موږ پښتنو ته کښېږدو چې هغه په دې دور کې د پښتنو دپاره د سیاسي یا چې کومه راهنمایي ده په دې جدید دور کې په دې ګلوبل ویلیج کې دا به موږ څنګه لاسته کوو یعنې هغه دور کې داسې و چې د تورې او د جنګ او د ټوپک دور و اوس خبره د ګلوبل ویلیج ته ولاړه نو هغه دغه شعر ما ته رایاد سي وایي د آزاد صاحب یو شعر وایي توره په لاس اغوستې زغره نوره نه ده پکار توره په لاس اغوستې زغره نوره نه ده پکار پر دې وطن د جنګ خبره نوره نه ده پکار نو که چیرې موږ د عبدالسلام مشیزي صاحب د کتاب په رڼا کې موږ پر دې خپل خوږ وطن باندې پښتانه له دې درده وباسو له دې غمه وباسو بیا د امن او د سوکالۍ او د خوشحالۍ خبرې واورو هر خواته امن یو په هغه کې د شیدا صاحب د جانان او د لیلا او د ګودر سندرې هم وي نو به ژوند ډېر ښایسته او رنګین سي مزید د پروګرام موږ دویم سیشن ته بیا یو چې د هغه دویم سیشن مقصد دا دی که چیرې څوک د سوسنې چمن متعلق یو سوال لري شیدا صاحب څه شیدا صاحب اجازه وي نو به هغه ته اجازه ده چې سوال وکړي ماشاءالله دی شیدا صاحب د قاضي صاحب په باره کې ډېر ښه مطالعه موږ ته وکړله د شیدا صاحب څخه زما دا سوال دی چې په موجوده زمانه کې د قاضي صاحب په مثال کم سړی ستا په لیاز باندې معلومیږي تا ته چې موږ په موجوده زمانه کې د هغه قدر وکړو قدر خو به د ټولو خلکو کوو بیا به خاص کر کې چې څوک لیکوالان دي څوک شاعران دي د ټولو قدر به کوو ستا پوښتنه حبیب الرحمانه نسو کولی چې ستا د پوښتنې ځواب تا مطمئنه کو یا ته به مطمئنه سي حبیب الله رفیع سیاد صاحب ته معلوم دی حبیب الله رفیع ته داود اعظمي پر پیلوزي پروګرام چې له بي بي سي څخه خپرېدی پوښتنه وکړه ول رفیع صاحب ستا په دوره کې ستا په زمانه کې
لتی سره څوک ښه شاعر و. ده ورته ویلي وو زما په دوره کې زما په زمانه کې تر ما ښه شاعر بل یو څوک نه و. هغه ورته وویلې داود اعظمي رښتیا هم ډېر ښه پوه سړی دی. ول رفیع صاحب که ته دا اوسنۍ دوره موږ ته ووایه په اوسنۍ دوره کې څوک ښه شاعران دي یا څوک ښه لیکوالان دي؟ ده ورته ویل ګوره اوس دې خبرې ته راسه په اوسنۍ زمانه کې ټول شاعران تر ما ښه دي. په اوسنۍ زمانه کې یا په اوسنۍ دوره کې ټول شاعران تر ما ښه دي. نو د حبیب الرحمن د سوال جواب زه فقط داسې ووایم چې زموږ په وطن کې ډېر ستر لیکوالان او شاعران اوس هم وجود لري، ژوندي دي. زما په خیال ټول ښه دي، ټول سره برابر دي. چې داسې به یو خواست وکړو د ذکر وکړي چې سلام بابا پر دا پیرونو ځینې داسې نور خلک پر هغه باندې د غندلې دي، نو که داسې یو شی ښکاره کړي دا غندلو یو شی موږ ته بیان کړي ډېر خوند به وکړي. مننه. لکه ما چې څنګه په لیکلو کې بیان کړل، حامان و، دارا و، بچسکا و، فرعون و، نمرود و، دا خلک د ټول ټکولي وو. او بیا چې د چا ستاینه یې کړې وه په هغې کې عیسی علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، یوسف علیه السلام دی، یعقوب علیه السلام دی. دا ټول بیا د سلام بابا په خپلو کلامونو کې ډېر ښه ستایلي دي. یو ځای د غازي امان الله تشبیه یو ځای ورکوي، وایي زما یوسف ډېر ارزان سوینی چې ولې زما یوسف ډېر ارزان سوینی چې ولې خوښ د یا بشرا کاروان سوینی چې ولې بشرا کاروان راځي بیا دی راباسي بیا یې پر عزیزي مصر باندې خرڅوي بیا هغه ځلې خاوه بیا دا اوږدې خبرې دي. ورونه بیرته سجدې کوي وتا ته، ورونه بیرته سجدې کوي وتا ته، په دې بیرته سلیمان سوینی چې ولې رښتیا هم دغسې د اخوند صاحب سلام بابا په خپله علاقه کې یا په خپل وطن کې په اخوند باندې ډېر مشهور و. زه به د ده دوې خاطرې درته ووایم. کتاب ته چې ځم ستاسو د وخت د بچت په معنا زه دا کوم چې ډېر د اخوند صاحب په کتاب کې ځینې داسې اشعار هم شته چې زه ستاسو په درانه خدمت کې نشم وړاندې کولی. د بچسکاو متعلق دی بیخي عجبه هغه لري. یو ځای جومات ولاړ دی، سلام بابا راځي جلا درېږي لمونځ کوي، بیا یو څوک ورته وایي اخوند صاحب جومات ولاړو ته جلا ولاړې خپل لمونځ کوي. ده ویلي زما لمونځ په ده پسې نه صحیح کېږي. هغه پېژندی چې عالم سړی دی، فاضل سړی دی، یاره نو ولې مرچ پسې وکړي. ویلي وا اخوند صاحب ولې مرچ لمونځونه پسې وکړلو. هغه چې چا جومات ورکاوی هغه یې تر ده لږ ښه بالی، ده ورته پروا نه لري، د خره لمونځ په غوایي پسې صحیح دی. دا ترا د ده ډېرې خاطرې، د ده ډېرې خبرې. سلام بابا ډېر نری ډنګر کلک سړی و. دی اکثره په پښو تللی، د دې کور په شاخه کې په شیله باغ کې تر چمن تر بازاره پورې به دا سړی په موټر کې نه سپرېدی، په پښو به روان و. هم د هغې خوا چې په سودا و خپل کور ته راتلی هم به په پښو، که به د دې خوا تلی هم دی په پښو. ډېرې خاطرې یې سته، ډېر ښه هغه یې سته. ځینې داسې خبرې لکه ما چې ته وویل. نو بله که یو داسې پوښتنه وي نه داسې خو ډېرې خبرې سته. سیاشش غزلی تی خوی ودانه پر آواور دایم خواهش باندې د سلام بابا یو کلام دی، ملګري نورالله خان غوښتنه وکړه زه به د هغې غزلې یو څو شعرونه درته ووایم. دی په یو غزل کې وایي محمد نبی یا پیر منې کیا، محمد نبی یا پیر منې کیا، دوژخ گرم زمهریر منې کیا، گرم تود دی زمهریر سوړ دی،
محمد نبی یا پیر منی کیا دوزخ گرم زمهریر منی کیا و قرآن ته خو په دوه جهان اړیو و قرآن ته خو په دوه جهان اړیو ته معنا د تفسیر منی کیا او موږ کمزورو د انګریز تمه اخیستې د هغې زمانې خبره ده موږ کمزورو د انګریز تمه اخیستې ټینګ تړلې په زنځیر منې کیا چې کابل له دا درنه جنازه راغله غازي امان الله له رومه راوړې چې کابل له دا درنه جنازه راغله ګران خواخوږي په زهیر منې کیا واوښت تخت د پښتانه عبدالسلام واوښت تخت د پښتانه عبدالسلام اوس اسلام و ګام تغیر منې کیا چې کابل له دا درنه جنازه راغله اوس اسلام و ګام تغیر منې کیا چې کابل له دا درنه جنازه راغله ګران خواخوږي په زهیر منې کیا واوښت تخت د پښتانه عبدالسلام اوس اسلام و ګام تغیر منې کیا یو بل شعر دی اوس به یو شعر درته وایم وایي زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم ملامت یم زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم چې کاوی په لنګو میږو کې اذان ما په لنګو میږو کې چې کله اذان وسي خلک یې نار وي وریو میږي پر لګډي بغاري ناري نو خلک اذان نار وي نو دی وایي زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم چې کاوی په لنګو میږو کې اذان ما او دا شعر دی د هغې غزلې لوی سخر غورځول د لارې څه ځوځان ما سخر و ډبرو ته وایي دا غټې غټې غرګې کور هلته خو دننه ډېر ښه هغه لري لوی سخر غورځول د لارې څه ځوځان ما پټ د سترګو تر بیخ ګوري انګریزان ما زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم چې کاوی په لنګو میږو کې اذان ما یو بل شعر ما مخکې دلته ملګرو ته ووایي یو زوی په ځواني کې مړ دی وایي لکه زما عبدالسلام څه چې مرګ یو وایي داسې زوی دی پر دنیا د ګوار نه مري سلام بابا وایي خوشحال خان په تول تر ټوله خټک دروند دی خوشحال خان په تول تر ټوله خټک دروند دی هم عبدالعلي په واړه کاکړي بس نو په کار دی چې د سلام بابا د دغه شعر سره سره موږ هغه مطالعه و موږ ډېر وخت لرو او فیسبوک ته مې څونه وخت ورکړی دی نه د مطالعه نه د زده کړه وخت ضایع کول دي پیسې ضایع کول دي سترګې ضایع کول دي مازغه ضایع کول دي ډېر شیان له موږه به راروان زیږد راروان نسلونه چش زده کوي څه به وایي چش موږ ورکړي دي دې کام ته چش موږ ورکړي دي که شاعر یم که سینګر یم کار د ورځ پر دغه چېرې سوې ده جانان دی لیلا د سرې شونډې دي زما د ماما زوی دی زما د ماما لور ده اولالا دا موږ له نه راځي په ښه دا شیان زموږ نه دي دا له موږ سره نه ښایي موږ په کار دی چې د روانې زیږد ته یو ښه شی ورکو یو ښه شی ور په ګوته کو علم ورکو په علم یې راسته کو کتابونه ور واخلو د شاعرانو غه د عالمانو غه د لیکوالانو غه د پوهانو غه د سیاسیانو غه اوس موږ هغه سیاست هم هغه ځای ته رارسېدلی د خلکو اوس له پاکه سیاست خوا ګرځي د خلکو له پاکه سړي سره او خلک پاک سړی اوس نه پېژني خبرې ډېرې په بله خوا روانې دي ډېره مننه کور مو ودان کتابونه به راخو ټکوو به یې له دوړو به صفا کوو وایو به یې ګورو به یې په سر کې قرآن شریف چې زموږ کتاب دی زموږ د دین زموږ د مذهب دغه باید به بیا نور کتابونو ته ځو د لیکوالانو د شاعرانو ډېره مننه کور زما سره چې کوم چاپ دی غالبا هغه به اول چاپي هغه داسې نری چاپ هم دی کشنی دی نو شیدا صاحب څه زه خواست کوم چې د زما مرسته وکړي ما پر درو شانو باندې د سوسن چمن کار روان کړی دی په ذات خود چې په دې کې د غازي امان الله خان د خانشید او د باچا خان په حق چې د کوم شاعري کړې ده
زما کوشش دا دی چې هغه زه یو ځای کړم او پر هغه باندې څه داسې تحقیقاتي او تجزیاتي لیک وشي. نو په هغه کې د شیدا صاحب څه دا خواست دی او زموږ دریم چې کوم سیشن دی د هغه بعد او خود ملګری محمود وایي چې په هغه کې غازي امان الله خان شهید باچا خان نو ماته بیا د سلام بابا یو شعر را یاد شي. خان شهید و باچا خان د کانګرس ملګری و پلویان و دلته سلام بابا وایي نو زموږ د وطن خلک به دا خبره کول ولدا هندوان دي باچا خان و خان شهید ولدا هندوان دي. نو سلام بابا دلته په سوسنی چمن کې وایي د وطن په ازادي کې پوهېدو څوک د وطن په ازادي کې پوهېدو څوک د کانګرس په ملګري نه دي هندو څوک